السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله جل جلاله زمو استاد سره څومره مینه کوي دا مو ته د پته نشته چې الله جل جلاله زمو استاد سره څومره مینه کوي. الله وی اے انسانا ته خپل مور ته سوچ وکړه ته چې کله را پریوځي د مور زړه یو درد وکي یو خفګان پکې پیدا شي چې الله سوی مې را پریوتو او ډیره زیاته د مور خفه شي. وی یو کس هغه خپل مور چې کم دی اسینه ورله اوشلوله او د هغې نه زړه راویسته په لاس کې ورسره و را منډې وهلې تنده کې وخوړو او را پریوتو. کله چې را پریوتو د ده د لاسونو د مور هغه زړه هغه لاندې وغورځېدو. هغه زړه ورله اواز ورکو بچي ای زما بچیه خوب خو نه شوې لکه دا څومره خفه کېږي په مونږ باندې خپل مور او پلار. خو الله جل جلاله فرمایي ای انسانه ستا سره چې مور او پلار څومره مینه کوي د دې 70 ګونه زه ستا سره مینه کوم ای انسانه. الله جل جلاله کله چې نیک بنده الله جل جلاله ته آواز کوي اے رب کریمه اے زما الله نو الله جل جلاله دغه بنده له یو آواز ورکوي وایا بنده څه غواړي چې درکم درله. او کله چې ورته بیا ګناهګار بنده آواز کوي چې یا الله پاکه رب کریمه اے زما ربا الله جل جلاله لس پیره آواز ورکوي وایا بنده وایا زما بنده ته څه غواړي چې درکم درله. عرض ورته کوي یا الله پاکه ته خو چې کله نیک بنده تعالی آواز درکي چې یا الله پاکه نو ته هغه یو پیر آواز ورکې اے بنده وایې څه غواړې. او کله چې درله ګناهګار بنده آواز درکړي چې یا رب کریمه اے زما الله نو ته هغه لس پیرې آواز ورکې. دا څنګه الله جل جلاله عرض کوي وای کله چې ما ته نیک بنده آواز کوي چې یا رب کریمه نو وای د ده په خپلو نیکو باندې هم باوري د ده د خپلو نیکو نه یو توقع چې زه به په دې خپلو نیکو باندې بخلی کېږم. او هغه دا سوچ کوي چې زه خو نیک بنده یم الله به ما له هر څه راکوي. د هغه ټول سوچ څه وي خپلو نیکو ته وي. او کله چې دا ګناهګار بنده ما ته آواز کوي چې یا رب کریمه وای د هغه په در کې وای د هغه په دنیا کې هیڅ څوک نه بغیر زما نه یو درد دی هغه هم زما درد دی چې هغې کې ورته زه آواز نه کوم بل به ورته څوک کوي. د هغه خو نوره توقع نشته د هغه اعمال نشته د هغه څه نور څه نشته دی هغه یو ګناهګار بنده دی نو هغه له لس پیرې ځکه آواز ورکوم چې د ده بل درد نشته دی به چېرته ځي ځکه زه دله لس پیرې آواز ورکوم. نو الله جل جلاله زما استاد سره مینه کوي که هغه ګناهګار بنده دی او که هغه د الله نیک بنده دی. خو الله جل جلاله فرمایي زه ستاسو سره د اویو میندو نه سیوا مینه کوم. ای بندګانو تاسو ولې تاسو غیر طرف ته روانې راشئ زما د محبوب دا طریقې دا په خپله زندګۍ کې راولئ. وای کله چې وای یوسف علیه السلام 32 کاله بعد یعنی 32 سال بعد کله چې د خپل پلار یعقوب علیه السلام سره ملاو شو او کله چې رانږدې شو پلار هم جاړي او زوی هم جاړي دومره وجړل دومره چې په جړا کې هغې بېهوشه شو او بیا راپاڅېده. بیا چې کله یو بل ته وګوري نو بیا بېهوشه شو دومره وجړل دومره چې بیا بېهوشه شو. جبریل علیه السلام الله ته عرض کوي اے الله په دنیا کې داسې قسمه نور هلک هم شته چې د دوی نه زیات محبت کوي. نو الله جل جلاله ورته فرمایي اے جبریل امینه زه امت محمدي سره څومره مینه کوم د اویا د دې په نسبت باندې اویا ګونه زه سیوا د امت محمدي سره زه د نبي علیه السلام د امت سره دومره مینه کوم. او هغه امت نن سبا په کومه روان دی چې د الله یو حکم نه مني او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یوه طریقه دا په خپله زندګۍ کې نه راولي. تاسو خو لږ سوچ وکړئ موږ د خپل ځان ته دا سوچ وکړو چې آیا موږ ته الله جل جلاله رالیږلي څه دی. الله جل جلاله قرآن مقدس کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وی پیریانو او انسانانو تاسو ما نه پیدا کړی مگر خپل عبادت لمه پیدا کړی. تفسیر لیکي الا ليعرفون
من خپل معرفت لمه پیدا کړی تاسو زما بندگی کوئ راشد الله او د الله د رسول حکمونه دا په خپل ژوندۍ کې او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې دا په خپل ژوندۍ کې راولې دې کې ډېر زیات خوند دی کله چې ته د دې خوند والے قسم پر رب کو د دنیا یو سیستاله بیا مزه درکې راشد الله او د الله د رسول هغه حکمونه او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقې په خپل ژوندۍ کې راولې دا څه خبره چې ما وکړې الله پاک په دې باندې اول د عمل کولو توفیق اول ما ترا کې بیا ټول مسلمانانو ته څوک چې دا ویډیو ګوري الله جل جلاله دې هغه ته هم د عمل کولو توفیق ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب